سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون صدق الله مولانا العظيم درود شریف ہوا ہے اللهم صل على حبیبک و رسولک سیدنا و نبینا محمد زما عزتمند مشرانو او گران ورونو دوستانو د قرآن شریف تعلیمات او د زمونږ د خپل پیغمبر تعلیمات او د خلفاء راشدین تعلیمات دې کې زیات زور په دې ورکړی شوی دی چې مسلمان ځان ته مرګ یاد لري خدای قرآن شریف کې وایي دېرشتمې پارې په آخر کې ته به مرې او ستا دا ټول امت به مرې او بیا به د خدای په دربار کې ستاسو بحث وي چې کوم یو په حق و کوم یو په باطل سید الکائنات د ټول علم سر ته د مرګ یاد وایي وی هغه هوښیار سړی دی او د علم خاوند دی چې ده ته مرګ را یاد دی او عمر فاروق به هره خطبه کې وی چې هوښیار هغه سړی دی الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت او خيار سړی هغه دی چې ځان سره په خپله حساب کوي چې ما څه کړي دي او مرګ ورته رایادي دنیا کې هغه څیز چې د ټولو نه زیات یقیني دی او زمونږ ورسره د ټولو نه زیات د شک معامله ده هسې خبره راته ښکاري د مولیانو هغه مرګ ده مرګ یقیني څیز دی او زمونږ په نظر کې د ټولو نه شکي څیز دی شکي په دې دی په خولې خو وایو چې د هغې نه تاثر بدن کې اثر راتلل او یره راتلل او فکر کول دا ورسره نشته په خولې خو وایو مرګ حق دی ځکه مړي ښخو مقبري وینو دا د چا نه ښه خو زمونږ معامله ورسره د شک ده په دې دنیا په دې لوبو په دې ټوکو په هاهو په حرامو په حلالو په جګړو په کنځلو داسې مبتلا یو لکه چې هغه مرګ شته نه نو د مرګ یادېدل زمونږ عالمان وایي چې سړی 15 منټه په رښتیا د مرګ تصور کوي دروازې نو دنه به د خدای یو لوی ولی جوړ شي په رښتیا تصور دی ته وایي چې واقعي ده زه به مرم د مرګ په تصور سړي ته 3 فایدې راځي ګوره خیال کوه اول خدا چې دی د حرامو نه بچ کېږي هسې مرم نو ځان ولې وجنم رشوت نه حرام نه سود نه جواره نه بدماشو نه د دینه به خدای منع کوي او دا څومره لویه خبره ده
چې سړی د حرام او رشوت او د بدو نه بچ. دویم دا چې خدای توفیق ته توبې ورکوي. انسان نه عملونه کېږي، که ډېر ښکلی بزرګ وي هم به پکې څه غلطۍ وي، که ډېر لوی سړی وي د هغه مناسب غلطۍ پکې وي. دا خو خدای ته معلوم دی چې دا سړی پاک دی یا نه دی پاک. انسان خو ځان ته ښکلی وایي، خلک هم ورته زبرګ وایي، خو ریاکارۍ کې به مبتلا او ریاکاري ټول عمل ختموي. ریاکارۍ ته قرآن شریف کې شرک ویلی شوی دی چې سړی ځان زبرګ کوي، مونځ او دس وظیفې کوي چې ما ته خلق ښه سړی ووایي. نو دا خو د خلقو دپاره ته عبادت وکړه، د خدای دپاره خو د عبادت ونه کړه. د خلقو خوله بسي دا نسواریان د ستا صفتو کې هم نه دي. که دا ټول جهان د سړي صفتو کې قسم دی د هغې نه 10 روپۍ اخلي چې څه خو پې والې په صفت څه د خولې هوا. زه خو د خپلو طالبانو ته یم او ځان ته هم ویم همیشه چې دا لیډران زمونږ په زنده‌باد باندې دوکه کېږي. زنده‌باد که ملا وي که امي وي، د زنده‌باد نه څه جوړېږي؟ یا د خلقو د زنده‌باد دپاره کار کول. که ته د یو نسواري له ورشې چې نسوار خاصوي او ورته وایې وروره زه به ستا 10 چغې ووایم چې فلانکي ګلبدین نسواري زنده‌باد، ماله به یو ټیکۍ نسوار راکړي. نو قسم دی که ټیکۍ نسوار درکړي، خپل کار کوه. نو چې د یو نسواري په ځای کې د هغې قدر نشته د چغو، نو د خدای دربار کې به یې څه قدر وي. نو چې څوک په ریاکارۍ په دې چغو په پونګه پانګه دوکه کېږي، د ده نه زیات کمعقل انسان نه وي. نو ګناه کېږي د سړي نه. نو د مرګ په رایادېدو خدای توفیق د توبې ورکوي. ځکه در آیات شي چې دا خو به یو ورځ زما انجام بل شانتې دی، نو زما د دې بد عملو به ما سره حساب کېږي او ما ته به وویلی شي چې دا تا څه کړي ولاړل. دریم دا چې د دنیا دا جنګ جګړې به پې ختمېږي. دا جګړې ځکه مونږ کوو چې مرګ راته نه دی یاد. په یو مرله د تربور سره، د تره سره، د ماما سره ما ته معلوم دی خلک موږ له راځي مقدمې درونه به په یو پلاټ پې جګړه او 20 کاله جګړه. څو منته مې ورته وکړو یا د خدای بندګانو دا پلاټ به هم پاتې شي او تاسو به ترې ناست. څه چلو شو؟ خو دا مرګ ورته نه رایاد. د ده دا خیال چې ټول عمر به زه جمدیم او دا پلاټ به راته ملو شي او بنګله به پکې جوړه کړم او بیا به 200 کاله پکې عمر تېروم. که دا خیال یې وکړه چې زه بس دا څه شی دی، نو ډېرې جګړې به پې ختم شي. نو د مرګ را یادېدلو کې دا فایدې دي. عبادت سره شوق پیدا شي، د ګناهونو نه بچ شي او جګړې ختم شي. سلطان محمود غزنوي په تاریخ کې لیکي، ښکلی سړی غزني کې ښخ دی او ډېره زمانه شوه. زما خیال دی 662 هجري کې که 632 کې هلته تاریخ لیکلی دی په کتبه، هغې کې وفات او غیرتي بادشاه. نو د هندوستان عام هغه فتح کړی رستو دغه نه پس. جیلم نه پس جیلم په پلار فتح کړو او د جیلم نه هغه فتح کړی او بنارس معاش د هندوانو یو مذهبي ښار. نو چې دی به سفر کې روان نو چې په یو کلي مسلمانانو علاقه به ورغی، نو تپوس به یې کوو چې څو ښکلی سړی شته چې ما ته دعا وکړي. یو کلي ته ورغی، یو جومات و، هغې کې ښکلی سړی بزرګ چا ورته وی دی کې ډېر ښکلی سړی ورغی.
وی سیب د بادشاہ په دې نشو کې په ما نشه راشي لویي راکې راشي او ښه سړی ځکه دا او د آخرت نه غافله شو نو ما ته څه نصیحت وکړه ورته ویې رانږدې شه چې رانږدې شو وی مخامخ ګوره مخامخ مقبره وه او د ده دا سترګې یې کولاو کړې داسې یو ګوره داسې دي مخامخ وی دا قبرونه دي ورته وایي په عربۍ کې وی هذه قصورهم و تلک قبورهم دا چې زما جماعت سره چاپېره چې وینې دا د دې خلقو بنګلې او کورونه خیال کوه نو هغه په ژړا شو وی دغه شان به ستا بنګلې منګلې پاتې دغه دې ځای دی او واقعي ده وی د دې نه بل وی عبرت دي سړی د یو جنازې سره روان خپل رور ښخی یو ورځ به دې هم ښخېږي نو دې به دا سوچ نه کوي چې خدا خو زما د ژوند هم دغه حقیقت دی بنارس یې فتح که دغه بزرګ والا مسلم ورکړه وی چې چرته د باندې تکلیف راشي په دې 2 رکعاته مونځ کوه خدای ته سوال وکړه نو یو حمله ډېره خطرناکه او د مسلمانانو د شکست یاره وه زر خدای پاک ته ودرېده اب بادشاهانو به په خپله جنګ کو د ټولو نه به زیات بهادر هغه بادشاه خدای ته سوال وکړه بس یو ریه شانتماله دون او مسلمانانو پې حمله وکړه هغه ټول هندوانو له یې شکست ورکړه یو بوتو بنارس د بوتانو مرکزي ښار ده او یو لویه بتخانه وه پکې نابوت روړی شو هندوانو جرګې راغلی وی صاحب چې څومره سره و سپین غواړئ در به که خدا زمونږ لوی خدای دی دی مات نه کړي نو بعض مشیرانو ورته وی صاحب بت دې وربېږو همونږ له به دومره سره سپین نه کړي د خپل وطن څه خدمت به پرې وکړو څه کوي هندوان دي خو داسې سوچ یې وړه د غرمې وخت و سترګې یې پرې ودرېږي ما له خوب راغی چې وده شو اوس قیامت ویني خوب چې د قیامت ورځ ده او څه ملایکې راغلی یو یې د لاس ته ونیو بله دیکه ورکړی وی دې دوزخ ته بوځی دی خو اوسه پورې بت شکنو اوس بت فروش کېږي اوسه پورې بوتان ټول اوس بوتان خرڅوي نورې ملایکې راغلی وی نه پرېږدی دی بت شکن دی پرېښو خوب نه راپاس وی نه وی دغه بت زه پخپله ماتوم ما ته د خدای د طرفه زوره نه راغله د خدای لوی ولي بوت یې دربار ته راوړه پخپله یې وله چې تور را خلاصه کړه د هغه د خېټې نه دومره قیمتي کاڼي راووتل چې هغه څومره هندوانو ورته یادول د هغې نه 10 چنده خدای والا دولت هم ورکړه او بت شکن هم شو هغه دروازې یې راوړې وه د بنارس په غزني کې وه نو د ظاهرشاه بې وقفتیا ته ګوره چې هندوستان سره ډېر تعلق جوړ کړ نو د افغانستان د آخري مخکې خو آخري کې سیاست د روس په لاس کې شو او دولت یې د هندوستان په لاس کې اوس هم د هندوانو ډېر دخل دی افغانستان کې د شمالي اتحاد سره جوړ پیدا کوي
نو هغې ته یې ویې موږ له هغه د خپل بنارس هغه دروازې د هغه مندر دروازه راکړي. نو ظاهر شاه والا ورکړه. نو د غزني نه یې یوړه بنارس کې بیا ولګوله. دومره 100 کاله پس یو مسلمان بادشاه هم نه ورکوله او دې ظاهر شاه مردار ورکړه. نو خدای سپېره کړه. نو هغې څه چل وکړه، هلته یو افغاني مسلمان و نوم ابراهیم خان، هغه یې دغه د پاسه حلال کړه، د هغه دروازې د پاسه چې وینې پې کړو د مسلمان. نو سلطان محمود غزنوي رحمه الله دغه چې مرګ به ورته رایاد. یو بل بادشاه دی، د هغه نوم دی غیاث الدین بلبل رحمه الله. زمون خلق حکم لږې پیسې زیاتې شي د هر سیرې د جنت او دوزخ او مرګ ته دې ته د ملیانو خبرې وایي. هلکه هله به خبر شي چې تاروجه بېله ورشي، پلار به دې خلاص نه شي. نو سلطان غیاث الدین بلبل هندوستان کې بادشاه تیر شوی دی. دا پخواني مسلمانان بادشاهان دا ټول اولیاء الله، د هغې شکلونه ښکلې ښکلې ږیرې ښکلې پټکې، په خپله حافظ و د قرآن شریف، او 40 باډیګارډ به ورسره و، او 40 ښځو به یې کور کې خدمت کوه. خو ټول به حافظانو. د هغه د خصوصي ملازمت دا شرط و چې حافظ د قرآن به. نو چا ورته وی صاحب ته په حافظانو خدمت کې؟ وی نه، قرآن شریف مې زیات خوښ دی. نو چې ما سره څه کوم سکیورټي والی خصوصي دستې چې هغه د قرآن شریف حافظان دي، او مونږ کره چې څوک خدمت کوي چې هغه د قرآن شریف حافظان دي. نو چې کوم ځای کې به ناست و دربار و، نو مخامخ یې سپینه ټوکړه بره چت کې ځوړنده کړې. یو ځل چې چا تپوس وکړو، وی صاحب دا څه شی دی؟ وی دا د کفن ټوکړه ده. ځکه چې زه د بادشاه په دې دغه کې غرور کې په نشه کې نو کله رانه مرګ هېر شي، نو چې داسې ګورم ناڅاپه مې په دې کپړه نظر راشي، نو زه یم چې ګورې اخري دې دغه ځای دی، نو هغه نشه رانوځي. قسم دې که چاته مرګ یاد دی به تکبرونه کړي. ټیک ته انسان نه کمزوری راځي، خو خدای به توفیق ته توبې، نو توبه به نصیب کیږي، نیک عملونو ته به توجه پیدا کیږي، او جنگ جګړې به کمیږي. دا د دین مسله ده چې سړی د شپې سملي، نو بړستنه کې یا په څادر کې چې مخ پټ کړه، نو سوچ کوه چې دغه شان به یوه ورځ زه پټ نه یم. د مرګ د خوب مثال خو د مرګ دی. خدای دې خوب ته مرګ ویلی دی په 40 پاره کې. خدای پاک وایي الله یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. خدای وایي زه د خوب وخت کې ارواح والم، نو چې د چا نیټه پوره وي هغه خوب کې پاتې شي، او چې چا نیټه پوره نی نو روح ورته واپس ورکړم. نو د روح 2 حصې وي، یو دا چې په هغې سالي، یو هغه حصه ده چې په هغې شعور او احساس او پویه وي. نو د شعور او د احساس او د پویه او د حواسو هغه طاقت خو ترې لاړ شي، خو د ژوند هغه حصه ورسره وي، او چې وجني نو هغه دواړه حصې ترې لاړې شي. نو خدای خوب ته د مرګ مثال وایي. ما ته یو چا ووایي، د چا سوال یې کوه چې د قیامت څه علامه ده په دنیا کې؟ ما وی روزانه په خدای علامه راولي، خدای ته عبرت دالي. دا توره شپه چې روخیږي دا څه شی دی؟ دا روزانه توره شپه په تاسو څوک راخېږي؟ قسم دی نه پکې د بادشاه اختیار شته، نه پکې د لیډر اختیار شته، نه پکې د حکومت اختیار شته،
نه سوکلور کولی شي راوخیږي تا را سملی بیا سار کې بله رڼا راشي ته خو ویشي نه ستاسې اختیار دی نو زمونږ ښکلی پیغمبر وایي او د صحابه او قرآن شریف چې خویار هغه انسان دی چې د ته مرګ رایادي نو د مرګ یادېدلو مطلب دا نه چې خوراس کاک پیدا تا به دا سوچ کې قسم دا ډېر وزیران دا ډېر صدران دا چې په نشو کې ګډې وډې خبرې کوي که دوی ته مرګ رایاد وي دوی به دا نه کولی که دوی دا یقین وي چې یو ورځ به د دې حکومت نظم دا پونګ پانګ بني او دا مخې ته چې راته دغه روانې دا پولیس دا بني عربی کې یو شعر دی ومثل لعینک الحمام وقته وروعة ملقاه ومطعم صابه وی همیشه ځان ته د مرګ تصور مخکې یاد لره او د مرګ هیبت موسی علیه السلام خدای پاک ته سوال وکړ چې خدایا ته دا مرګ چې راولې په انسان نو څنګه راولې خدای پاک د ملائکو په ذریعه ورته وایي چې د کافر نه یو شان د مجرم نه روح یو شان دلم او د نیک نه بل شان کافر نه چې روح علم د دې داسې مثال لکه د مالوچو د ټوپکي نه چې د غنو دغه راوباسي ډکې نو غنه د غنې څانګه د مالوچو د غنه څوک نشي راوړی نو خطي پکې پس داسې سختۍ تې روح وباسم یا لکه جمدی چیرلی نه چې سړی سرمن وباسي الله لکړي دي نه او سرمن ته وباسي په هغې به څنګه تکلیف تېرېږي یا لکه جمدی مارغه او چرګ چې په ګرم تیلو کې سړی ور وغورځوي جمدی دومره په سختۍ تې روح علم او مسلمان سره چې احسان کوم نو روح ته داسې وباسم لکه د مشک د اوبو ګوډي چې او هغې نه ساس کې د اوبو تویږي نه هغه په اسان او په نرمۍ توسي یا داسې ته وباسم چې د هغه پوزې ته ګلاب نږدې شي نو دی چې هغه بوی راکاږي روح ته قبض شوي یا چې ډېر احسان ورسره کوم نو د جنت منظر ورته وښیم او حورې ورته وښیم چې قشته پکې ښکاري دی د هغه خوشحالۍ په هوا په حواس کې اړو په ځان پینې شي او مرګ ته واله د دې وجه نه د دواړو جهانو سردار وایي من احب الله احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه وی د چا چې د خدای پیشي خوښی نو د خدای غم خوښي او چې د چا د خدای پیشیني خوښه دا غم خدای د هغه نه خوښه نو بیبي ورته وایي او بعضو صحابه چې صاحب مرګ خدای چا نه دی خوښ پیشي خو پس ته مرګ نه راځي نو کلنا یکره الموت مونږ خو د ټولو مرګ نه دی خوښ وینا د مرګ د خالص مرګ نه مخکې یو وقفه راځي چې دی د دنیا د واپس کېدو نه ختم شي بیا نه واپس کېږي دا وخت کې دی د جنت وویني او حورې وویني او خوشحالۍ وویني نو دی وایي خدایه چې زه هلکې چې دروال ځم نو خدای پاک د ده ملاقات خوښ کړي او کافر چې دغه وخت ته ورسي نو دی هغه عذابونه وویني هغه منظر ورته خدای وښیي نو هیبت پې نورم راشي چې خدای زما خو انجام دا دی چې خدای ما مړ نه کړي د بخاري شریف حدیث دی وی چې دا مړی په کټ روتي او جنازې وړي خلک نو دی چغې وایي خو هغه چغې انسان او پیریان نه اوري دی وایي چې خرابی یا ویلها این تصبون بها
یکم بختانو کم خوا مې وړی ځکه ده د زنکدن وخت کې لیدلي یا رسم دا مې څه کوی په خپله مې د کندې ته ورځوی او د دوزخ خولې ته مې رسوی او چې مسلمان یې هغه خوشحاله وي وی هلکه یې مه وړه د دې وجه نه مسله دا ده چې جنازه به زر وړی که نیکي چې د خوشحالۍ ځای ته یې زر ورسوی او که بدي چې دا سپېره د خپلو اوږو نه ښکته وغورځوی یو ځل داسې د بني اسرائیلو نیکان یو مقبره یې قواله مونځ یې وکړه مخکې بیا د خدای نه سوال وکړه خدای یو مړی راته راویښ کړي چې موږ ته خپل حال ووایي خدای کله ناشنا خبرې کوي دو همیشه دا نه کوي ځکه بې ایمان بالغیب نه پاتې کېږي که موږ جنت لیدلی ملایکې م لیدلی دوزخ م لیدلی بې ایمان نه پاتې کېده د مرګ نه پس خو به هر سړی مسلمان یې هغه ایمان نه دی قبول ځکه هغه ولیدل ایمان وای دی ته چې نادیده په ایمان راوړی چې ما ته خدای او رسول ویلی دی او د لیدو نه پس چې ایمان وي هغه خدای نه قبلوي دا د کافرانو بیان خدای قرآن شریف کې کړی کافران به چغې وایي خدای هر څه مو لیدل موږ دوباره واپس دنیا ته بوځې خدای وایي نه نو مسلمان وایي اله ما وړی نو خدای ورته یو مړی راوچت کړ سپین ګیرې شوی وی څنګه حال دی وی قسم دی د سلو کالو نه مې زیات د مرګ تیر شوی دی خو د مرګ هغه خوند رانه تریخوالی رانه اوس هم هېر شوی نه دی وی دعا وکړی چې خدای مې واپس کړي بس مړ شو بیا قبر ته دغه شو نو چې سړي ته مرګ رایاد یې قسم دی خدای به دله د نیکو توفیق ورکوي خدای به د توبې توفیق ورکوي دا جنگ جګړې او دشمنۍ او د معاشره کې دا تکبر او لویي دا به ختمېږي د دې وجه نه عمر صاحب په هره جمعه خطبه کې وی ګورې هوښیار هغه سړی دی چې دی د مرګ فکر کوي چې د مرګ نه پس یو لویه مرحله را روانه ده او د هغې عمر ډېر دی د دنیا خو یو څو ورځې دی او د هغه ډېر عمر به څه کوم شی چې د خالی پر د روجه شي انشاءالله نکاح کې ایجاب قبول یو ځلم بس دی دا درې ځله خو ملیان د تاکید دپاره وایي کنه چې یو ځل وایي ما ورکړه او بل وایي ما قبوله کړه بس کافي درې ځله پکې ضروري نه دی او خطبه به مخکې وایه د پېښور بعضې ملیانو نه تر سنتو طریقه نه معلوم دی حمامانو له ناغي رستو خطبه وایي ایجاب قبول مخکې وکړي نه خطبه به مخکې وایه ایجاب قبول به رستو کړه که پوزې نه دومره وینه لاړه چې په هغه بلغم زیاته وه نو اودس دې پرې ماتېږي او که د بلغم نه کمه وه صرف رنګ و نو په هغې اودس نه ماتېږي د درزي په دوکان زکات کېږي که نه نه هغه کسب کوي نو که پیسې جمع کړي او سرمایه هغه نصاب ته ورسېږي او د ضرورت نه زیاته او کال پې تیر شي نالی پہ زکات او که درزی توب کوي او پیسې چې څومره راځي هغه خرچ کېږي په هغه هېڅ نشته په محنت کش په مزدور څه نه وي چې مزدوري دومره چې ګزاره پې کېږي دالې چې په مزدورۍ کې جمع کړي او دومره ورسي نصاب ته او بیا پې کال تیر شي او د ده ورته ضرورت هم نه مکان جوړوي نه واده کوي نه د بال بس ضرورت وي نو هلې به زکات ورکوي زکات په هر چا نه په مزدورانو نه په محنت کش که ښځه حج له روانه وي په لاره پې حیض راغی نو هغه به صرف طواف نشي کولی بیت الله ته به دننه ننځي باقي دغه به کوي عرفات ته به ځي منا ته به ځي شیطان به ولي او چې کله پاکه شي بیا به هغه طواف وکړي دا په دې رستوالي ګناهګاره نه ده دا خو بې اختیاره صرف د حرم شریف
دن اعمال نشي کوله او باقی بار خو بکای عرفات جماعت نه دی مینا جماعت نه دی مزدلفه جماعت نه دی پیریان مړک ممکنه ده چې تسخیری وظیفې ورته او ما ته نه دی معلوم سوځي باندې خلک مړکای د قبرستان اونې پرې کول څنګه دی اصل خدا چې د مقبرې هر شی وقفي نو کو چې څنګه نو طالبان ته راوړي شي مدرسې والا یا غریبانان عام خلک ته نه راوړي او چې روغونه نه هغه باندې پرې کوي البته که د مقبرې د ضرورت دپاره پرې کوي لکه هغهونې پرې کې دیوال ته راته وکړي نو خیر دی ځکه د وقف شی به په وقف په ځای لګي پتا قرض نشته او په ښځې د زکات شته وایي زه په بینک کې نوکر یم خو په ما دومره قرضه ده او ښځې سره مې څلوېښت تولې سونه ده ابه دغه زکات ورکوي د هغې زکات پتا نشته ستا په هغې نشته ستا احکام جدا دي ته قرضدار یې پتا یو انیز نشته او ښځه به دې ورکوي د سرو زکات به ورکوي په ښځه دې شته پتا نشته موږ د بانډو اوسېدونکي وو دوه فرلانګو کې جومات نو موږ کله د جومات په تلو کې خطره محسوسوو ټیک ته چې خطره وي نو بیا حجره کې لمونځ کولی شي کور کې کولی شي او بیا خطره به لمونځ کولی خطره دی چې باراني سخت زلو وي او د ځناورو یری د دشمن یری د ډاکو یری نو خیر دی که نه بعض خلک د صادر نه پټکي ووایي او کوي خیر دی صادر نه دی پټکي ووایي او پټکي ضروري نه دی البته چې کومو علاقو کې پټکي د عزت جامه ګڼل کېږي نو امام دی د پټکي سره لمونځ کوي دا عقیقه په هغه چا وي چې توفیقي وي د چا زوی وشي لوري وشي او مالداري نو عقیقه په هغوی ده په غریب سړي نشته مالی احکامات ټول په مالدارو دي په غریبانانو نشته نه پې قرباني شته نه پې سرسایه شته نه پې عقیقه شته نه پې زکات شته دا خو په مالدارو دی او د غریبانانو سره به کوي چې معاشره کې اونچ او نیچ کمیږي او محبت پیدا کېږي چاوی افغانستان اوټونو کې اوټه چول څنګه دي دا د افغانیانو نه تپوس کوي زموږ ورسره تعلق نشته چاوی مو مبارک او مرزو کې حاجي صاحب سره دی چې دا په رښتیا دي که نه دی هغوی وایي دا موږ راوړی دی ځکه ما په خپله هم 2 ځله لیدلی دی نو حاجي صاحب زمانه کې ما لیدلی او دا موږ د کابل نه راوړی دی کابله پورې صحابه کرام راغلی دی او دلته وروستو د هغوی اولاد راغلی دی پیښور د کابل نه 10 کاله پس فتح شوی نو دا هغه ځای نه هغوی راوړی دی نو ممکنه ده حضور ویښته تقسیم کړي په حج کې د سر ویښته سر یې ترېلی پیریان مړک ممکنه ده چې تسخیري وظیفې ورته او ما ته نه دي معلوم سوځي بعضې خلک مړکوي د قبرستان اونې پرې کول څنګه دی اصل خدا چې د مقبرې هر شی وقفي نو که چې څانګې نو طالبان ته راوړي شي مدرسې والا یا غریبانان عام خلک ته نه راوړي او چې روغونه نو هغه به نه پرې کوي البته که د مقبرې د ضرورت دپاره پرې کوي لکه هغهونې پرې کړي دیوال ته راته وکړي نو خیر دی ځکه د وقف شی به په وقف په ځای لګي
پتا قرض نشته او په ښځې د قرض زکات شته. وی زه په بینک کې نوکر یم خو په ما دومره قرضه ده او ښځې سره مې 40 تولې سونه ده، ابه دغه زکات ورکوي. د هغې زکات پتا نشته، ستا په هغې نشته، ستا احکام جدا دي، ته قرضدار یې، پتا یو انیز نشته او ښځه به دې ورکوي د سرو زکات به ورکوي. په ښځه دې شته، پتا نشته. موږ د بانډو اوسېدونکي وو، 2 فرلانګو کې جومات دی. نو موږ کله د جومات په تلو کې خطره محسوسوو. ټیک ته چې خطره وي نو بیا حجره کې مونځ کولی شي، کور کې کولی شي، او بیا خطره یې به مونځ کولی. خطره دی چې باراني سخت زولي وي او د زناورو یری، د دشمن یری، د ډاکو یری، نو خیر دی که نه. بعض خلک د څادر نه پټکي ووایي او کوي خیر دی، څادر نه دی پټکي ووایي او پټکي ضروري نه دی. البته چې کومو علاقو کې پټکي د عزت جامه ګڼل کېږي نو امام دی د پټکي سره مونځ کوي. دا حقیقه په هغه چا وي چې توفیقي وي، د چا زوی وشي، لوري وشي او مالداري، نو حقیقه په هغوی ده. په غریب سړي نشته. مالی احکامات ټول په مالدارو دي، په غریبانانو نشته. نه پې قرباني شته، نه پې سرسایه شته، نه پې عقیقه شته، نه پې زکات شته. دا خو په مالدارو دی او د غریبانانو سره به کوي چې معاشره کې اونچ او نیچ کمیږي او محبت پیدا کېږي. چاوی افغانستان اوټونو کې اوټه چول څنګه دي، دا د افغانیانو نه تپوس کوي، زموږ ورسره تعلق نشته. چاوی ما مبارک و مرزو کې حاجي صاحب سره دی چې دا په رښتیا دي که نه دی. هغوی وایي دا موږ راوړی دی، ځکه ما په خپله هم 2 ځله لیدلی دی. نو حاجي صاحب زمانه کې ما لیدلی او دا موږ د کابل نه راوړی دی. کابله پورې صحابه کرام راغلی دی او دلته وروستو د هغوی اولاد راغلی دی. پېښور د کابل نه 10 کاله پس فتح شوی. نو د هغه ځای نه هغوی راوړی دی. نو ممکنه ده حضور ویښته تقسیم کړي په حج کې، د سر ویښته، سر یې خریلی، د ګیرې ویښته نه دي، د سر ویښته. 2 سره بخن ویښته دي، تورو خو هغه مشکو د عنبرو د وجې نه سره بخن ښکاري. نو باقي علم خدای سره دی. چاوی چې ابراهیم علیه السلام په اور کې نو کم زناور ورته اور پکې ورکو، کم پې اوبه اچولې. نو اصلي کې چې د چرمخکۍ ورته پکې وه او توتکي کې دې اوبه راوړې. چاوی زما اسلامي کیسټ یې خوښې دی او د یو عالم نوم یې لیکلی دی، خدای دې وبخي. د هغه تقریرونه اورم، ډېره ښه ده. اوره چې خدای پاک تا ته هدایت نصیب کړي. وی زمونږ جماعت کې څوک دعوت والا راغلی و، شاید چې تبلیغ والا یاد دی. نو ما څه صدقه راوړه، راومې اوس. نو هغوی وی نه موږ درځو، نه مته راوړه. پته نه لګي هغوی به د څه وجې نه ویلي. اکثر دعوت په دې نه قبلی چې بیا به ترې میلمستیا جوړه شي او خلک به وایي جوړې دا تبلیغ والا ډوډۍ پسې ګرځي. نو دوی د دې نه ځان کوشش کوي چې بچ شي او ښه خلک د دې کې شک نشته.
چاوی چې ابراهیم علیه السلام باندې اور یخ شو نو د نمرود لور وی چې زه درتلی شم وی هغه ورته وی ده ووایه نو راځې به لا اله الا الله ابراهیم خلیل الله دا ما نه دی اورېدلی یو سړی وی ما چاله 100,000 روپۍ ورکړې او زه ما ورته وی چې هر فصل کې به 10 منه قلم راکې او پیسې به م په خپل وخت راکې دا څنګه دی دا خو سود دی حرام دی په پیسو به څه شي چې چاله دی ورکې قرض زیاتي فایده به پرې نه اخلې چې پیسې دې ستا په سر یو زیاتي شي دې اخلې دا به نه کوې دا سود دی حرام دی چاوی زما لور وه اما ورته وی وجدم که دې او ونه وی نو هغې د وجلو د یارې نه او وی نو نکاح کیږي که نه نه نکاح کې رضا معتبره ده ښه په زور نکاح نه کیږي قسم دې نه بادشاه واده کولی شي نه پلار نه رور نه نیکه عاقله بالغه ښځه چې څو پورې هغه په خپله راضي شوي نه وي دا د پښتنو ظلم دی دوی د ښځو نه غوا جوړه کړې ده نه خدای وله اختیار ورکړی ده په زور یې نشي واده کولی نو چې هغه وایي نه نو بس نه کېږي او که د مرګ د یارې نه ووایي خو بیا وروسته وایي زما نه دی خوښ نو بس نشته او که بیا وروسته وایي زه پرې راضي یم نو ټیک ده د حضور زمانه کې یو بیبي نوم دی خنسا پلار واده کړه یعنی چاله یې ورکړه په نکاح چې هغه خبر شوی زما نه دی په کار راله حضور پاک ته وایي صاحب زه پلار چاله ورکړم زما هغه ځای نه دی خوښ وایي نه کېږي ستا نکاح پلار یې ونه اوس وایي نکاح نه کېږي نو عاقله بالغه ښځه څوک په زور نکاح کولی نه شي چاوی په سکول کې د اوبو موټر لګېدلی دی هغه موټر په اوبو هیډ ماسټر یا بل څوک سایکل یا موټر پې وینځلی شي او دا عرف کې روا وي ماسټر استاد کولی شي په هغې د محکمې خلک نه خفه کېږي چاوی ابراهیم علیه السلام مور ته وویل چې زما رب څوک دی نو هغې ورته ویې زه یم وی ستا رب څوک دی وی زه ستا پلار وی د پلار رب دی څوک دی وی بادشاه وی د بادشاه رب څوک دی وی چپ شه دا په قصو کې راغلی ده خو دا څه احادیث او قرآن شریف کې نه ده راغلی تاریخي قصې دي قرآن شریف کې صرف دا دی چې سپومې ته اشاره وکړه وی دا زما خدای دی نو چې سپومې ډوبه شوه وي ډوبېدونکي خو خدای نه نو چې ستوري ولید بیا لمر ولید چې لمر ولید وي دا خو پکې لوی دی دا زموږ خدای دی دا هم هغه مور پړکی فلما را الشمس بازغة حال هذا ربي هذا اکبر چې لمر دغه شو وي نه زما هغه څیز نه دی خوښ چې هغه باندې زوال راځي د زوال د صفت چې ضد هغه خو خدای نه زما هغه خدای دی چې د لمر او د سپومو دواړه خدای دی خو دغه بیان راغلی د قرآن شریف چاوی په سرکاري دفاترو کې بعضې سړی حج له ولېږي په قرآن اندازې دی تلی شي او تلی شي چاوی یو ملازم ته وزیر ته د سرکاري کار دپاره موټر واده شوي نو دی پکې نور څه کولی شي نه د سرکاري کار نه علاوه ذاتي کار په هغې کې نشي سلطان اورنګزیب د هندوستان دا بادشاه او دا نور نیک یو ځل ډیوې ته ناست دی کار کوي بجلي خو نه وه میلمه راغی چې میلمه راغی هغه سره خبره شروع کړي ډیوې یې مړه کړه وی صاحب دا ولې په تیاره کې بنا وی دا ډیوه سرکاري ده او تیل پکې سرکاري دی ما مخکې سرکاري کار کوم اوس خو زما ستا خپلې خبرې دی
نو دې کې سرکاري تیل ولې استعمال چې څوک داسې پاکان او ښکلې هستې وي د دنیا طاقت هغې ته کتی شي په سرکاري بس کې چې اجازت صرف ستا دپاره بچي سکول ته نشي بوتلی او که هغه بس د بچو دپاره مقررې خو ټیک ده د احتیاط خلک نه کوي په حرامو کې مبتلا نو اولاد یې خراب ویشي نو چې اولاد د چا خراب شي اول یې ضرر مور پلار ته خو دا پوهېږي نه دا خلک انا لله و انا الیه راجعون چاوی دلته یو جماعت دی او جمعې مانځه نه پس په زوره ذکر کوي حلقه د ذکر داسې په زوره چې کوي دا شریعت نه خوښه څلور واړو مذهبو کې دا وایي چې مقتدیان سلام وګرځوي که نه نو دوی به په زوره اللهم انت السلام نه وایي کنې دا ذکر راغلی دی ذکر وروسته به یو سړی ولاړي هغه نه به یو رکعت شوي دوه رکعته به ترې شوي څوک به بله عبادت کوي د هغې په عبادت کې به حرج نه راولی نو بل چاته به تکلیف نه رسوي سړی د ذکر کوي ځان له کوي که او په پټه دی وایي او چې په چغو وایي دا ښه کار نه دا جاهلان امامان او قمقل پیران دا دین بدنامای خلک به جوړي دا دین دی سهار وختي به ذکر په لوډ فکر کې شروع کړي هلکه دا ولې خلک راپاسو د قمقل بچیه تا ته چا وایي چې خلک راپاسوه خپله ښځه راپاسوه بال بچ په دې شور و شر خو به زنانم راویښه شي په هغې خو جمع نشته مریضان به چاته به د زړه تکلیف وي ولې کې څوک به صورت شروع کړي په زوره نو دا ښه کار نه کوي دا ترجمه هم چې په لوډ فکر کې کوي د ضرورت نه زیات لوډ فکر استعمالول یا بعد دا زمانه دی خوښ خلقو ته وایه چې څومره حلقه وي دومره لوډ فکر استعمالوی چې څومره څوک خلک اوري یو میل لرې به تنګله اواز راځي نو څوک به خبرې کوي څوک به کتاب ګوري څوک به مونځ کوي څوک به تلاوت کوي د هغې نه دا قمقل خره شیخان امامان دا خلک د دین نه متنفر کوي نو دا بېوقوفه دي نه ځان سره په مزه ذکر کوي خدای خو کوڼ نه دی یو ځل یو صحابه او تپوس وکړو وی صاحب خدای لرې دی که نږدې دی که لرې چې په چغو ورته زاري کوو او که نږدې چې په پټه کوو نو خدای آیات راولېږه واذا سألک عبادي عني فإني قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان وی زما بندگان چې ستا نه زما په باره کې تپوس وکړي نو ته ورته ووایې چې زه نږدې زه دعا د دعا کوونکي اورم نو چغو ته حاجت نشته یو ځل حضور جهاد ته روانو چا په زور الله اکبر وی کینه اربعوا علی انفسکم په ځان رحم وکړئ تاسو چې کوم ذات ته آواز کوئ هغه خو نه کوڼ دی او نه لرې دی هغه خو نږدې دی تاسو ته نو په زوره مو ووایه او یو دا چې ختم هم څوک کوي تلاوت هم کوي په اوچت اواز به نه کوي چې یو بل ته تکلیف ونه رسي نو تکلیف به نه رسوئ دا اخیستو د مال نه به مخکې مال نه خرڅوئ ستا په لاس کې څه شي نشته او ته وایې زما په تا خرڅ دی نو څه شی پې خرڅوې هوا پې خرڅوې نه یو شی والا قبضې کا یا ستا وکیل به یې قبضه کړي مالې به یې په بل خرڅوې دا زمونږ د ښکلي پیغمبر صاف صاف حکم دی لا تبع ما لیس عندک چې کوم شی تا سره نی ستا په ملکیت کې نی نه به نه خرڅوې البته دا ویلی شي چې زه له بازار کې الف خو بیا د وکیل حیثیت دی ستا د مزدورۍ حق ته پې شته او هغه شی پې ګران نشي خرڅولی چې په څو دی اخیستي په هغې به یې ورکې خو د خدمت حق ته غوښتی شي زه بازار ته تلم تا له مې ورځ تېره کړې ده نو کمیشن اخیستی شي هغه شی ګران نشي خرڅولی ځکه تا خو هغه له اخیستی دی او که ځان له والې یو شی نو چې په څو یې خرڅوي چاوی بعضې ستنې دي یا چې ښځې ولګوي نو حیض پې نه راځي نو دا د رمضان نه بعضې مخکې
ښځې اغوستنه وایي چې زما بیماري را نه شي. خیر د شریعت بند کړی نه دی، خو دا یاد لرئ یو طبعي نظام چې څوک بندوي نو د هغې نه نور مرضونه جوړېږي. ډېرو ښځو دا ستنې واړي په هغې تبه راشي، ګردنتوړ مړی شوي دی، بله بیماري پرې راشي. نو چې خدای د طرفه اساني ده نو حیض دې راشي، خیر دی هغه روجې په جیبې کې ونیسه چې خدای او رسول د طرفه اساني ده، قرآن شریف کې اساني ده، ولې په ځان ګراني راولې؟ بیماری دې راشي د هغې متصل لوجې نیول ضروري نه دی، یا خورزو کې ونیسه. نو اغستن وال لوا خودي خو ما ورته وایي مرضونه پیدا کېږي، نو ستاسو خوښه ده. که قبرونه تازه جوړي د 40 کارونه دننه روانوړي نه پکار، او چې 40 کاله پرې تېر شوي نو هغه روان که جومات جوړ کړئ. چاوی مونږ بعضې پیران پته نه چې چا نه اورېدلی وی اعتکاف کې چې ناست وو که نه نو سړی به دا دعا وکړي که خدایه ما نه باد ووتل نو هغه د شیطان په پوزه کې ورننه باسي. نو چې دا ووایي نو بیا شیطان مقرر شي د هغه باد په پوزه کې وړي. دا خو ما نه دی اورېدلی، نه د کتابونو مسله ده. چېرته کمقل پیر به دا ویلي یا کمقل شیخ. یو سړی مړ شي څو ورځو پورې جنازه پې کېدی شي چې څښا شوي دي، نو هغه موسم ته به ګورې، هغه ځای ته به ګورې. چې اوس وځي یې سر بدبویه شي، ډېره موده پې تېره شوي، بیا پې جنازه نه. چې بعضې خلک د نکاح نه مخکې حجاب قبول لیکي، ټیک ته دغه کې لیکي دی رسېدونو کې، او دا هم پکې لیکي چې ښځې د طلاق حق دی. دا د ځان نه خبرې کوي. ښځې د طلاق حق نشته، د خلع حق شته. خلع دې ته وایي چې زه خپل هر څه در کوم چې مهر دې را کړی دی خو ما پرېږده. دا هم د خاوند په رضا ده، که خاوند دې نه پرېږدي د ښځې هېڅ حق نشته، او نه د ښځې په طلاقو کې حق شته. طلاق خدای د سړي په لاس مقرر کړی، د چا په لاس کې چې دا نفقه ده، خدمت دی، ټوله خرچه ده، خدای د جدا کولو حق هم هغه له ورکړی. که دا ښځې ته حق وي نو ښځه خو به زر یو خاوند پرېږدي، ځکه هغې خو د ده نه مهر اخیستی دی، بل خاوند نه به مهر والي، بیا به هغه سره یو څو ورځې تېرې کړي، وي زه ما ته پرېښودی، په تندر دې ولګي. درېیم خاوند به وکړي نو د هغې خو مزې دی. نو شریعت د طلاق په حق ښځې له نه دی ورکړی، دا د سړي په لاس کې ده. ټیک ته که داسې عیبونه نو هغه دعوه کولی شي دا ښځه، او خاوند نشي طلاق کولی. ښځه خو جذباتي شی دی، که طلاق اختیار یې ورکړه دروازې به خاوند طلاق کوي. خاوند به یې کاروبار له تلي او دی به چت پرېښي چې زه ما طلاق کوي، خبره خلاصه. چاوی چې دا مونږ اورېدلې چې چا قامت وړوکي نو هغه جنګي وي، او چې چا قامت اوږدي نو هغه احمق قمقل. څوک وایي دا حدیث شریف دی، نه دا دروغ وایي، دا د عربۍ محاورې وي. لکه خلک وایي د چا غټ سټ چي نو هغه قمقل، د چا پوزه چې ډېره اوږده وي نو هغه متکبر، او د چا پوندې چې غټ وي نو هغه قمقل. داسې د خلکو خبرې دی، حدیث شریف نه دی. عقل د خدای یو نعمت دی. وی ما تعلیم یافته یم، خو د اسلام نه بې خبره یم. څوک دا خبره راته کوي، څوک دا کوي، دا مه وره. چېرته څوک وایي وی د عالم له به لاړ شو تپوس به ترې وکړو. دا چې څه لیکلي دي دی دروغ لیکلي دی. تاسو ته بیان مناسب نه ګڼم، خو دا سړی بې وقوفه دی چې دا خو به د اسلام دشمنانی، تا ته به د خدای د رسول د قرآن د مونځ په باره کې غلطې خبرې کوي، نو ته به د هر چا خبرو ته غوږ دی.
او که د هغه سودای نو راځي عالم د بوز ما ته نه معلوم، صاف صاف ورته وایه ما ته نه معلوم، دا چې تا ته څه لیکلي دا دروغ. هو وظیفه نه ده او نه هو د خدای نوم دی، هو ضمیر دی، د خدای نوم دی الله. چې د خدای نوم نی نو ثواب هم پکې نشته، د خدای په نوم کې ثواب دی. چا چې تعویذونه وتړل نو د شرک وکړه، دا د ابو داود حدیث دی. خدا د جاهلیت تعویذونه چې هغې کې به شرکي کلمات، د شیطان نه پامان غستل، د شیطان په واسطه د پیریانو نه امداد غستل، دا وی اوس هم په دا ډېر دا تعویذګري کوي، د پیریانو نه امداد غواړي، د شیطان نه امداد غواړي، نو دا خو شرک دی. او که سړي ښکلې کلمې پکې لیکلي، بسم الله پکې لیکلي، د خدای نه امداد غواړي، نو هغه شرک نه دی. دا د جاهلیت د رسمونو. چاوی ما ستا تقریر کې اورېدلی چې سه روزه نه په طبراني کې شته، نه ترمذي کې شته، او دا بدعت. سه روزه افروزه چې تبلیغ والا وایي دا مشق دی، عبادت نه دی. که سړی وایي دا سه روزه عبادت دی نو دا د ځان نه خبرې دي، او که دا وایي چې دا یو مشق دی، تربیت دی، 3 ورځې را سره وځه 2 ورځې وځه. لکه سړی یو شاګرد ته قرآن شریف ښایي، ورته وایي بچي دا به 11 کرته وی، دا به 20 کرته وی، نو دې ته تربیت وای. نو که سړی یو وظیفه یا ذکر چاته وښایي چې دا د تربیت دپاره 200 کرته وایه، نو ډېره ښه ده. او که دا وایي چې دا 200 کرته سنت دي، نو سنت هغه عمل ته وایي چې زموږ ښکلی پیغمبر کړي یا د هغه نه نقل شوي، نو بیا بدعت ګرځي، ځکه پیغمبر ته به داسې خبره نه منسوبې چې هغه نه ویلې. نو سه روزه عبادت نه دی، دا عبادت یو مشق دی. ته 3 ورځې موږ سره وګرځه نو خدای پاک بسته اصلاح وکړي، نو دا سمه خبره ده. او روانه خبره دا ده چې دې سه روزه چې روزې ته عبادت ووایي، نه، دا تربیت مشق دی. دا چاوی چې موږ اورېدلی چې یاقوت د درد سر دپاره فایده کوي، او نیلم د بلډ پریشر دپاره، او فیروزه د دې دپاره. دا شرعي خبرې نه دي، دا خو د تجربې خبرې دي. لکه سړی وایي بنفشه چې سړی وخوري 10 پې لګوي، او ملټ چې وخوري نو ټوقې پې ښه کېږي، نو دا خو د تجربې خبرې دي. که چا معلومه کړي په تجربه خفه، او که نی معلومه کړي هېڅ نشته، دې سره د شریعت تعلق نشته. لکه سړی وایي دا دارو د دې سرخوږي دپاره ښه دي، ښه به دا نه دي ښه، نه به ښه. دې ته تجربې خبرې وایي، د شریعت خبرې دا نه ده، نه قرآن او حدیث کې دا راغلي. اصحابي کالنجوم بأيهم اقتدیتم، دا حدیث ضعیفه دی. وایي زما صحابه لکه د ستورو په شان دي، په هر یو پسې چې روان شي. نه، صحابه واقعي د ټول مبارک دي، خو عمل به اختیاری چې عام صحابه وکړي. بعضې صحابه یو داسې ناشنا خبرې هم کړي دي، هغې پسې به نه ځي، چې کوم باندې عام صحابه او جمهور امت تللی دي هغې پسې به روانه. او دا حدیث دا چې ده لیکلی دا ضعیفه دی. درود شریف الحمد لله رب العالمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. خدای موږ د فتنو محفوظ کړه، زموږ د عمل د فتنو محفوظ کړه. چاته چې مسلمانان په تکلیف دي، خدای د هغې تکلیف پر حل بدل کړي، او دشمنان په خپل کور کې په غم مبتلا کړي برحمتک یا ارحم.